اشرف باب دې په بیان د وجلو د کعب ابن اشرف یهودی قرظی یا باب خبر مبتدا مقدر جمله حذف هذا باب جمله کامله شو قتل کعب ابن الاشرف ذکر د وجلو د کعب ابن اشرف یا باب مضاف کے کعب قتل دا باب قتل کعب ابن اشرف ګوره دا حدیث آسان دی مسئله دا چې دا کعب ابن اشرف چې د يهودیو او قرظی قبیله نو او د انتهایی لوی دشمنو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله چې د احد جنگ وشو اغینا بعد لا بدر وشو او بدر کې مشرکین چې کم دی هغه شکست خوار شو او ذلیل شو دا کعب ابن اشرف شو نو ډیر خستومو او ډیر لوی شاعرمو د مدینه منورې نه لاړ مکه مکرمه ته او دې چې د مشرکین او چې کوم کفرات وجل شو دغه مرسی شروع کړي او جوازم نجس الپادری په شان مرسی شروع کړي او مدح شروع کړي په خپل هم جړل او خلک هم جړول او دارنګي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حج او مذمت هم کو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بد هم وي دارنګي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مقابله کې مشرکین مکه مقابله د پارول هم حج و کولا مذمت وی د پیغمبر اسلام د مشرکین مردار شو مدح مرسیه پخپل جړل نورم جړول او الٹا مشرکین د پیغمبر علی السلام په مقابله کې پارول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی چې دا کعب ابن اشرف چې دی دا ډیر لوی بدبخت دی او مکی لتل دی استاد مذمت کوي او تاسو بدوي د مشرکین مدح کوي او استاد خلاف پارولم کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې پته ولګی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من لکعب ابن الاشرف تاسو کې سوکدا سے ځوان شته چې دا کعب ابن اشرف مردار کی محمد ابن مسلمه یو صحابي دې را پاتې یا دې سره درې مرګري نور یا سرور دې پاتې دې الله پیغمبر ته دا غواړي چې کعب ابن اشرف مردار شي یا غواړم بداس مردارو خو احسان ندي تمال اجازت راکا چې زه بعض خبرې اجمالاً او بعض خبرې محمله بطور تعریض دغه مخکې کوم چې ځان ته مانوس کوا او بیا به وجنوا نبی اسلام ته اجازت ده محمد ابن مسلمه ایزان سره دو کسان یا درې کسان مرګري کړه او دې بته کعب ابن اشرف سره دوستی جوړه کړه او کعب ابن اشرف ته وی چې را ډیر تنگ شيوخه محمد علی السلام چې دی من باندې ډیر ګران کارونه مقرر کړی دي او پریشان یو او دال راغلی چې تراله سب قرضه راکې غلا راکې یو وسط یو سټه غلا راکا دې خو ډیر لوی په اسلام سره هغه زدل غلا در کومه او تاسو ماته خپل خزي غاڼه کوي نو دی ورته چې تاسو خزي نشو غاڼه کوله وزامن دي غاڼه کوي وزامن نشي غاڼه کوله آی وجه ذکر را څه شیخ به غاڼه کوي کنه یاره چې موږ څنګه وصلی دي وصلی به ته غاڼه کو دا چل خې چې وصله څنګه وړو کنه توري دي را څخه غری دي را څخه هغه وصلی به ته غاڼه کوي دا ټیک د وصلی راړه وصلی را ته غاڼه کوي او نو بس ټیک دا
سبتاز لغلی درکوا ماخام شو دی خو بتراتن یورد ماخام ورپسې لاړ چې تیار شو د مرګرو ته چې دی به اتر ډیر لګول مالداروم ډیرو اتر به ډیر لګول اخرستم ډیر زیاتو دیوی چې زبا زمن زبا دی تعریف کوما شیطان خو ډیر زیاته خوشبو راځي لکه ایجاد نه راکې چې دا سر او ګیره د لګونه بوی کوم تاسو وکم نو دی به چې ماته سر نږدې کوي زبې بویوما تاسو زما لاس ته ګورئ کچره په دغه وخت کې ما دا لاس کلک واچو ورتا او دا سر می ولا قابو ک نو بس پتوري ولا چې مرداري بس دې ورته یلا تراک تان خټي خسته بوی راځي او ته خبر نه زما په نکاح کې د عربو سردار خزدا د عربو د خزو سردار خزدا اور وخت کې په عطر کې پاتې عطرو کې پاتې کیږي ارزان له خوشبویان لګي عطر کې عطرونه متون لګي معلوم عطرونه لګي خبر نه زلوي سړی ما ته دې خو هغه زبردست خوشبو ده وفي روایت ته دا سر بیا دې خو هغه نجيب دوباره ورته سر نږدې کړ نو دی ورته سترګول مرګرو ته سره ولا قلم سره او بر روایت کې راځي چې دی بوی کړ مرګرو ته یره زبردست خوشبو ده تاسو خوشبو واخلې نایو او کومه چې زبردست خوشبو ده دی ته بیا لګه خوشبو ماته نږدې کا بیا نږدې کو خو قابوي کا چې قابوي کنه ورته شابه کنه اوس دغه وخت دی خو شو کنه او د دې کعب ابن اشرف خذ او عقیله نومو واقعي عقیله وا دې ته څو وخت आवाज وشو د شپې خاوند ته ګوردا د دشمن आवाज دی او ما ته په دې आवाज کې ګور شرخ کاری او ته د تور شپې کې بار موزه هغه وی نه عزتمن خلق و د شپې جنگ تم راوځي دا زما مرګري دي ما څنګه زیرازي نو بس لاړ بیا نور راغله او چې کله پیغمبر علی السلام ته صحابه لاړل ورته چې کعب بن اشرف موږ مردار کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الحمدلله د الله شکر دی کعب بن اشرف قلم کا قتل موږ مخکې حایل لاړو نو دا معلمین یې ځلې ونی زامنی چې کم زور کور به وکړم پدا د کعب بن اشرف قلا ده ان واقعي بعد کورونه شته دمر غټ دغه دي داسدي ایری دي لکه اکبر بادشاہ قلا چي زمونږ یو مرګره د زیر حساب حق نوم دی او ډیر وخت نه په مدینه منوره کې دی دلته پات شوی دی هغه یو ورځ راغی ماته تعالی روټه کوم لغون بتاو ګرځو ځکه چې مونږه مدینه یونیورسيټي کې چې داخله واخلو یو میاش پس موږ له استادان ګرځي او هغه اصل زوینه راته چې کوم حدیثو کې راځي انا ما ير ما نور لیدل دی خو یو څو زینو ما قصر زبیره توخه او وادي المبارک چې دی امرا توخه او قلا د کعب بن اشرف دا یو څو زینو ما ورته خو بهر حال هغه چې موږ بودلو ډیر لري صد زبیر ورته وي آی څخه دی د څنګه نو تکته سړی کوزيږي نو اته کمرې دی پکې او هر کمرې کې د هر کمرې نه بل کمرې ته لار ده او هر یو کمره چې د دومره غټ دی دین پلن دیوال نه دي اوس په چتونه نشته او خپل هغه کوي هم دی او ځای بند کړ دې زمانه په تیری شوې اوس په بورډم لګېدل دی قلعه کعب ابن اشرف لعنه الله تاسو الفاظ په لیکل دي لازم موږ ولیدا اکبر بادشاہ قلا نه ده تا شرمای دمر غټ زی جوړ کړ دي اته کمرې د هر کمرې نه بل کمرې ته لا او په دې کې معلومیږي چې په میانس کې بل کمره و دی او چت پاتې کېده د دې ورته بره خطلو ستا خیال دی نو قصه اسانه ده مطالعه شو باب قتل کعب بن الاشرف حدیث ته وګورئ دی ښا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو سفيان بن عيينة وي مات عمرو بن دينار وي سمعت جابر بن عبد الله
ماورد جابر بن عبد الله سبنا یقول وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلو من لکعب ابن الاشرف سوق دې چې تیار شي لپاره قتلولو د کعب ابن اشرف من لکعب ابن الاشرف تاسو کې سوچته چې کعب ابن اشرف مردار کی فانه قد اذى الله ورسوله دې کعب ابن اشرف چې دې اذى الله ایزا رسول د الله ته او د رسول ته او مراد ایزا نه خفقان دی دې خفقره دی الله او رسول تاسو دی عاشی لیکلی دي چې اذ الله ورسول سمانا اے د پیغمبر بیزتی به کولا د مشرکینو د مقتولینو مدح کوله اور مشرکان د پیغمبر اسلام په مقابله کې پارول او د پیغمبر علی السلام وادي ماته کړی وي تاسو دی عاشی ذکر کړی دي واذ الله ورسوله فقام محمد ابن مسلمه فاس محمد ابن مسلمه سے او دا د اوس قبیله نو تاسو یاد دي اوس او حضرت هغه لوی قبیله وي چې دای په منځ کې یو بل سره شو دی جنگ او جګړې معادنه جنگ او جګړې وي ډیر زمانی پر جنگونو هغه نه پس بیا چې نبی علی السلام راغی او قران راغی فاصبحتم بنعمتي اخوانم بیا بای بای شو رونه شو دا اوسیانو محمد ابن مسلمه دوی چې کوم دی کعب ابن اشرف مردار کا نبی عبد الله ابن عتیق را پاسید یو بل سره او چې روس باب کې راځي ابي رافع عبد الله ابن حقيق دیم يهودي او شاعر او دیم د پیغمبر عظیم دشمنو عبد الله ابن عتیق چې کوم د خزرجیو آیا خپل قوم را پاسید راشه اوسیانو د پیغمبر دا دشمن وجل دي راشه موږ حضرت را پاسو د پیغمبر بل دشمن وجنو او دوړ لوی کارنامې کړې او د داسې خلکو مردارون چې کوم دی دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران مشکل کار دی وګ ورته کېدا فقام محمد بن مسلمه فقال يا رسول الله دي اذ الله نبي اتحب ان اقتله اته خوخه چې د دې مردار کم نبی اسلام نام او وقال دي محمد ابن مسلمه وي فاذن لي ان اقول شيئا اجازت را کماتا چې زوی مس خبرې د تاریخ معنی یاد شو اجازت را کما لا چې زوی ما س خبرې د تاریخ ایسا معنی س مبهم خبرې س مهمل خبرې چاہے کہ مقصد دې ځان ته مایل کول وی تاریخ حکم قال نبی علیہ السلام قل وکنا فاتا محمد ابن مسلمه راغه دی هو سخا هو بجنه کنا کعب ابن اشرف سخا محمد ابن مسلمه راغه فقال دی محمد ابن مسلمه وی ان هذا الرجل کنا د چانه دا نبی علیہ السلام دا ان هذا الرجل دا محمد علیہ السلام قد سالنا صدقه دیکھو غواړي دمنه زکات وانه دا پیغمبر پاک دے قد عنانا فتاقی سره مشقت کی اچولیو منگا عنانا یعنی عنا نا خو متکلم سی غشوا ضمیر شو عنانا دی اچولیو منگا په مشقت کی ګران کړیو منگا په تکلیف کړیو منگا اوس ګورم مولوی سیدا تعریض دی خدا محمد ابن مسلمه د دې عبارتنا مراد بهتر دی معنا عننا مګه په مشقت کې اچولیو ولی مشقت خوده کنا هر انسان چې کلا امر د الله باندې عمل کوي خو مشقت وی بغیر د مشقت خو سوینا معنا څه ده عننا مګه مشقت کې اچولیو معنا موږ ته احکامات شریعه را کړی دي موږ دای مکلف ګرځولیو لکه زکات مکلف ګرځولیو دا خو مشقت ته د موږ مکلف ګرځولیو نو دا مشقت ته جهاد مکلف ګرځولیو جدا مشقت ته حضرت محمد ابن مسلمه مقصد مشقت اعلی شغا سره
د مکلفیت باندې راځي او دا خو د احکامات شریعه باندې راځي کنه راځي او ته بخاری وای نو قد عنیتک ما ته په مشقت کې اچولې کړه بیلی نشته او تراته ناشې د سبق ویم مستاغ طبعا خو ته وای چې د باري او یخ هواوي او دلته تناسي ګرمي هوا ته هوا هم بګی نشته ده خو مشقت ده خدا مشقت محموده ده او محمد ابن مسلمه مقصد مشقت محموده او د دې دله په ذهن کې دارا چې دا مشقت مذمومه ده د دې مطلب دا چې موږ وکړو وإني قد أتيتك أستسلفك معنی یاد شو ازر اغلم تا څنګه أستسلفك چې تا نه قرض پیسې غواړم تا نه قرضې راغلم تو قال كعبوي وأيضا والله لتملنه بدقه سبده تاسو نورم په تکلیفونو کې اچي مخیاوی کنه چې قد عنانا منګه مشقت کې اچولیو نو کابوی و ايضا هم دارنګي والله زما په الله قسمی لتملنه خامخ بده تاسو د نور په ملال کې اچي ملال په پیژنه کې مصیبت دا لاس نور مصیبتونو کې ودیوم اچي فقال محمد ابن مسلمه وی ان قد اتبعناه من یادکا بشک منګه تابعداري کړې د دې محمد فلا نحب ان نداه موږ دا خبره نه خو چې پریږدو موږ د دې تابعداري حتا ننظر الى اي شيء يصير شانو تر دې چې وګور منګه په طرف د هر هغه څه چې ګرځي انجام کار دي او دا جمله د محمد ابن مسلمه ته وکړه ایوته دې بتاسو نور په مشقت کې اچي محمد ابن مسلمه وی چالک منګه خود دې تابعداري کړې ده فلا نحب ان ندعه اوس دا نه غواړو چې دې په منځ کې پریږدو ځکه موږ عرب خلکو عرب چې چا سره معاهده وکي هغه معاهده تر سره کوي نو موږ هم دې سره معاهده کړې ده نو دا به تر سره کوو مانه تر مرګ پورې به وړو مقصد دا و خو کار خو په نشو کنه اپ منځ کې پریږدو نه ځکه د عرب بدنامي ده حتا ننظر الى اي شيء يصير شانه تر دې چې موږ وګورو چې کوم څه ته رسی انجام دي نو اوس دې د نسبت دي معنی دا وا تر دې چې موږ وګورو چې د دې د عمل انجام کوم ځای ته رسی یعنی دې کله په دې کفار غالب کیږي او کله چې دې په دنیا باندې بادشاہ کیږي او کله دا کفر دې مخکې مغلوب کیږي هغه د کفر مغلوبیت پورې موږ انتظار کوو دا نیت صحیح او هغه کاف دا پوښ چې انجام به سي خبرې کې بد وي ته چې انجام یې بد چې موږ به پریږدو تا خیال دی ورته کنه دا لفظ محتمل د معنی نو وقد اردنا ان تسلفنا وسقا یا وسقا منګه اراده کړی دا چې ته قرض راکې موږ لره یو سټه او وسقینه یا دو سټه شک دراوی دی یا وسقین وی یا وسق یو سټه یا دو سټه وی او دا او چې کوم دنو تنویع د پارنه دی شک ته پاره دی او دا دراوی تردد دی یعنی قال وسقا او قال وثقين او کله چې په حدیث کې حرف او لپاره تردد راشي نو قاری بسوي قال بمقدر او قال وسقا بس وحدثنا غیر مره دام کلام د چا دی سفیان دی وګوره دا د سفیان دا حدیث دو کسان نه دی یو داو چې اوسه پوری حدیث عمرو ابن دینارو وحدثنا فاعل چکن عمرو ابن مره دی اکبرستان نقطه کې لیکل دي چا عمرو ابن مره نو یعنی حدثنا فاعل څوک دی سفیان دی سفیان ابن عیینه وی وحدثنا عمرو ابن مره غیر مرتين یعنی بے شماره حدیث کې چې کله غیر مرتين راځي مراد نسوي بے شمار زلا
فلم یذکر وسقا او وسقین یعنی حدیث عمرو ابن دینار کې د وسق ذکر شته او په حدیث عمرو ابن مره کې د وسق او د وسقین ذکر نشته ده فقلت له فيه دا فقلت فاعل سوق دي سفیان دي او له مرجع چې کوم د عمرو ابن دینار دي فقلت له سفیان ما عمرو ابن مره وي فيه وسقا او وسقين آیا په دې حدیث دا عمرو ابن دینار کې د وسق او د وسقین ذکر شته فقال دي اراذ گمان فی وسقا او وسقین او په حدیث دا عمرو ابن دینار کې د وسق یا د وسقین ذکر شته او په حدیث دا عمرو ابن مره کې د وسقین ذکر نشته ٹھیک شو مناسبه د حدثنا تر وسقین پوری د امام سفیان ابن عیینه خی چې زما دو استادان دي یو عمرو ابن دینار دی پای کې روایت کې د وسق ذکر شته ایو عمرو ابن مره دی پای کې د وسق ذکر نشته عمرو ابن مره تماوی چې ما ته عمرو ابن دینار د وسق یا د وسقین ذکروم کړی دی زه ګمان کوم چې دای په روایت کې شته زه ګمان کوم چې دای په روایت کې شته معنا دا شو چې عمرو ابن مره د عمرو ابن دینار تایید وکړه وجود د وسق یا د وسقین په روایت عمرو ابن دینار کې ٹھیک شو ویګه په مطلب غنا فقال کعب نعم او درکم دل سټه غنا خو ارهنونی مالا رهن را غاڼه را کوي چې شیر اسغه غاڼه کوي غنا غلا درکوم نو پیسې نشته تاسو شي غاڼه کوي قالو صحابه کرام وی اکه محمد ابن مسلمه او د دې مرګري وای ايو شین تريدو سس اراده کوي ته تاسو شي غاڼه کو دا ګور سمرا رامیو نو قال د کعب ابن اشرف ارهنونی نساکم غاڼه کوي ما تخپل خذي تاسو الف لام سره وکنه خپل خذي ما ته غاڼه کوي دل تراواله فقالوا وذي خذ وجلو د پار انتظار کوي کنه تو قالو کیف نرهنو کنسانا څنګه غاڼو کوم تاسو خپل خذي وانت اجمل العرب او ته عربو کې د ټولو زیات خسته د دې کلمې دو تحقیق دي دو مراد دي یو دا چې تاسو څنګه خپل خذي څنګه غاڼو کو ته اجمل العرب ته عربو کې ډېر انتهایی خسته ازمغه خزي غطا ته پته د صدا سي خاص خسته خزي نه دي وشکره نو موږ تاسو مناسب نه دي چې موږ تاسو خپل خزي غاڼو کو ته ډیر خسته هغه خسته نه دي دیم قول چې فتح الباری لیکل دغه دادي یار ته اجمل العربي چې موږ د څنګه خپل خزي غاڼو کو چرته زمغه خزي تا خوخ نه کی زمغه خزي تعالی چرته خوخ نه کی او تا به خوخ کی بیا موږ به سکو یاره دا دو خبرې شي نو قال دی فرحانونی ابناکم نو زه غاڼه کې ما تخپل بچي زامن راته غاڼه کې اراول چې موږ ته خدمت کی وقالو دی کیف نرهنک ابناءنا څنګه غاڼو کوم ته تخپل زامن فیصب مجول دغه فیصب احدهم بیا به کنزل کې دي چې یو د زامنو د دوی ته فقالوا بده روحنا بوثقن او وثقين دات الک چره په یو سټا یا په 200 غاڼه شو هزارن علینا دا سبب د سپکاوی د پم باندې زامن خود ته نشو غاڼه کوله زکا چې موږ د خپل د زامنو زندگی په بیزته کې نشو خله بیا به سبا دوی ځوانانی خله ور په غور ور کې مړ په یو سټا غاڼه شي وای تاسو تم لا سړې خیال له وځه کنه لکه څه زمانہ کې په افغانستان کې د خوزمار 200 او 300 د خوزمار 200 یا 300 وو او کالج د چې د جنکه راوتی ارجلکان وته یا 200 یا 300 په د 200 خدي او د 300 خدي دا ورته قسم مزاح کو مسخري به سره کولی نو که موږ تاسو خپل ځامن غاڼو کو
بیا به زمونږ دي زامن ته خلق مړه خو په یو ساټه غاڼه شي وای تاسو ملا خبرې کوئ نو دا خو زمونږ عارن علینا دا زمونږ په اولاد باندې ډیر عار دی او دا سپکاوی دی امنګ دې سپکاوی ته تیار نیو ولکن نرهنک اللامتا امنګ بتا سره غاڼو تو خپل اصله اللامتا قال سفیان یعنی السلاح لاما زغرتم وی او ترتم وی نو غواړي نو موږ بدل څخ خپل زغری غاڼو کو اصله توري بدل راړو کې بدو زغری براړو کې بدو دا اوس چل دې کان توره به خورازي کنه انا توره چراله خو بیا خو وکنه فواده وعده وکړه دی کاب یا وعده وکړه دی محمد ابن مسلمه دی کاب سره ان یاتیو چې موږ به تاسو خرازو فجاءه ليلا محمد ابن مسلمه راغی دی څخه د شپې ومعه ابو نائله او دی محمد ابن مسلمه سره د دې یو مرګرو چې دغه نوم نائله ابو نائله او دا ابو نائله چې د دې نوم سلکانو د نوم سلکانو ٹھیک څنګه او څوک چې دا سلکان لقب او نوم سعد او دې په غزوه احد کې باقاعده حاضر شو او دا سلکان سعد چې کومو نو دې د کعب ابن اشرف رضای رورمو پخپل او هو اخو کعب من الرضات دې د کعب رور رضای رورمو معلومه شو ګور رضای رورم دې په اسلام د پاره سره خبره ختمه ده اوس به اسلام د پاره سر قلم کوي فدعاهم الى الحسن نو ابل دا کعب ابن اشرف دی محمد ابن اسلم الى الحسن قلاتا چې قلات راشه فنزل الیه نو دی را کوشو ورتا معلومه شو دی د دې کور نو کنه قلاوا او په دې قلا کې د دې عقلا مونږ لیدلې ده په مینس کې کمره وا او کته میهمان خانه وا او خو سره ودو اي دوی ورته आवाज وکړي چې کته راشه مگر اغلی سو غب شپ لګو نو چې را کوزیده فقالت له امراتو او کعب ابن اشرف ته دی خدي چې نوم عقيله دی واقعي عقيله وا واين تخرج هذه الساعه اي کعب په دې وخت چرته وځي دا شپه ده په دې شپې چرته وځي وانما محمد ابن مسلمه واخي ابو نائله دا ما تواز کوم کې محمد ابن مسلمه د زما مرګري یار شوی چې د زما او بل وس ابو نائله د زما رضای ور دي وقال غير عمرو توجه کا وقال مقوله د سفیان دا وقال او په دې روایت کې بغیر د عمرو ابن دینار نه عمرو ابن مروی دي چې وخت شو کنه دا روایت سفیان د چاند نقل کړي عمرو ابن دینار نه او په منځ کې راغی عمرو ابن مرہ اوس وی چې قال سفیان وی غیر د عمرنا په دې روایت کې ماته ویل شوی دی چې وقالت خذ ورته اسمع صوتا ز اورم په دې وخت یو आवाज کانه یقطر منه الدم لکه چې ساسي تر نوینه دا خدای ډیرو خيار وا دا محمد ابن مسلمه چې تاسو دې وخت आवाज وکنه دا आवाज ماته داسې درونه ښکار شه لکه چې دې आवाज نوینه ساسي معنا زمون بڑ بچی وای او پر دې حاشیه کوم دا جمله لیکلې ده چې بل روایت کې راځي چې دا یو داسې आवाज دی چې ان فی هذا الصوت شر په دې आवाज کې ګور شر دی لاړ نشي ګور आवाज خطرناک دی قال دیوی انما هو اخي محمد ابن مسلمه زمارور محمد ابن مسلمه دی ورزیعی ابو نائله او د پیرور می ابو نائله دی او بیا ان الکریم لو دو الى طعنه بلیل لا جابا ان الکریم بشک عزت من سره لو دو یک ابل شده الى طعنه نزبازیتا الى طعنه نزبازیتا بلیل د شپې اجاب خامخ قبول کئ معنی دا د خزی بادران کې د شپې وته سوګوي چې راځه ډزې کو هم دیزي او کې جنگ ته سوګرا غواړي هم دیزي تاسو ما بوزدل کو خو مکنه ایوته زلارشه لارشه قال
دا قال فعل کعب دی کعب ويدخل محمد ابن مسلمه ما هو برجلين ګور دا يدخل دو معنی دي یو چې دا يدخل مجهول شي معنی دا د کعب ورته ويدخل او را دن دي کی محمد ابن مسلمه ماو ځان سره برجلين دو کسان یعنی کسان ډیر دي نو صرف دو کسان دي ځان سره راولي نور دي نه راولي دا 15 کسان او کعبوی چې محمد ابن مسلمه ويدخل ماو را دن دي کی ځان سره دو کسان او یا معروف دی ويدخل محمد ابن مسلمه ٹھیک شو کنه او داخله ده محمد ابن مسلمه په دا حال سے حال کې چې د سره د مرګري نورو د دن راته په داسې حال کې چې د مرګري وسو نورو قیل لسفیان چا سفیان ابن عیینه راوی د حدیث ته سماهم عمرو دا دو کسان د تامر ابن دینار مسما کړو دای نمونه درته ویلو چې دا سوق دي نو قال عمر ورته چې سما بعضهم بعضی مرګورو راته د بعض نمونه راته ویلو قال عمرو وی جاء معه برجلين راغلو دی محمد ابن مسلمه سره دو کسان او دې ځکه د روایت کې فرق دی ښا دا روایت دې ځکه د دوه استادانو دي سفیان د چاته پوسو ک چې تاسو د امر د دې کسان نمونه اغستو چې محمد ابن مسلمه سره بل سوق دي په سما بازو دی محمد ابن مسلمه د بازو مرګور نمونه اغستو د بازو نه اوس روایت ګورا قال عمرو ابن دینار وی جاء معه برجلين محمد ابن مسلمه سره دو کسان راغلو فقال ندی محمد ابن مسلمه ویلو اذا ما جاء چې سوق کې راشي دا کعب ابن اشرف بس دې ځکه دا روایت ختم کا وقال غیر امر دې پر د امر خبره وا چې سما بعضهم بعض رات مسما کړو او بیا امر وی چې راغلو سره د دو کسانو نه او بیا محمد ابن مسلمه چې خپل مرګرو ته اذا ما جاء کله چې دا کعب راشي په جمله د ختم شو دا روایت عمرو ابن دینار ختم شو او سفیان وقال غیر امر سفیان چې ماته د امر نه بغیر نور استادان ویلو امرګریو ابو عباس ابن جبر حارث ابن اوس عباد ابن بشر ادري کسان دا درې دا شو کنه محمد ابن مسلمه ابو نائله دوا او ابو عباس ابن جبر درې حارث ابن اوس سلور عباد ابن بشر پیزا بیا هغه مخکې روایت لار قال امرو لاندې لیکل دي قال امرو جاء مو برجلين مخکې عبارت نو اولی کرخه کې هغه بیا دوباره مکرر کړي چې دراتون کې عبارت سره اتصال پیدا شي وقال امرو وجاء مو برجلين دو کسان راغلو فقال د محمد اذا ما جاء دا دمر عبارت مخکې کرخه کېو د دې اتصال لپاره فإني قائل بشاره فإني فاعل دے کعب دغه استغفر الله محمد ابن مسلمه فقال إني قائل بشاره ذنون کما د دې وختونه هټړ وختو کنه چې د راشه زبه د وختونه نیسم فاشمه زب وختو ولا بيوما دا چل دی وجلو دی پارا او زبن چې تاسو خسته بوی راځي فاذا رأيتموني چې کله تاسو ما وګورئ استمکنت من رأسی یا استمکنت من رأسی ما قدرت حاصل کده سر د دینا چې ما دې سر پورا قابو ک نو فدونکم فضربوا نو واخل خپل توري او بیا دی وای زبدي وختون نسمه او اختبل بيوم په چل کې زبر یره زبردست بویندې چې پوښه چې ما سره خه مضبوط کړي دي تختنی شي کوله نو تور راواله مړې کوي وقال مره او بعض روایت کې راځي چې ویلو په بلزل
ثم اشمکم بیا وز تاسو د دې وخت بویوما اول بز بویو کوم بیا تاسو بوین ته نږدې کوم تاسو اشمکم تاسو لما دعوت ته بویول در کوم چې راشه تاسو بوین کې نو فنزل الیهم کعب بن اشرف د قلان را کوشه متوشحا په دې حال کې جزانه په صادر کې ران غختو صادر چولو لکه خانه نه کنه صادر وګرځي وهو ينفخ منه الريح الطيب په داسې حال کې چې خوريده د دینه بویند خوشبو عطر چولو سم کنه او چې بلار راتنو بس اس عطر اوسم د عربو خلک چې دي عطر کې ډیر مخ کې دي او چې ګاډي ته د عربو اوخیږي بس عطر دي بس ځان لګي بیت الله باندې لګي اوسم دغه حساب کتاب دي فقال محمد ابن مسلمه وی ماريتو کل یوم ریحان اطیب نمده لیدله نه رضی پشان له خوشبو اطیبا زیات مزیدار خوشبو دارا یا رسول زبردست خوشبو ده په جن کې مننه پورې داسې خوشبو نه ده محسوس کړي وقال غیر امر او بغیر د امر نه نور راویان وی چې وقال محمد ابن یعنی کعب ابن اشرف وی عندي اعتر سید العرب دیکھ عبارت مقدر ده عندي امرأة یا عندي نساء عندي اعتر نساء سید العرب ساشی لکل دی عندي ما سخا اعتر نساء سید العرب زما سخا چدا دیر عطر جوړون کی خزدا د سردارانو د عربونه د کوم لوی شاعر او خستومو او چې سړی خستې نو خدا قبلې او دارنګ چې خوشاوازي نو خزه قبلې زم د علاقې او شاعر د سلور خزي دي ایو پیر د جنې ونه هغه د مشرو واده شی ورته دا خو ورته چې ته جنې ته په څه دی واده باندې د دې په आवाज واده شي د دې आवाज مې را ډیر ښه پوښښ کنه کله کله आवाजم خې کنه خزه ورته راځي او چې بدنم خستې نو بیا هم خزه راځي نو عندي عطر نساء سید العرب ما سخه عطر کی اسیدن کی خزا د سردارانو د عربو دا واکمل العرب او کامل عربانه ان خبر نه زما خزه سردار ده او عطر خوخیو انتهائی عطار ده نو قال امر وی فقال فالسودي محمد ابن مسلمه وی اتاذن لي ان اشم راسك ای اجازت راکې چې بوی کوم سرستا تا د سر وخته چې بوی کی اجازت راکې قول نوم یو راشه بوی کا فشمه نبوی کا واه ثم اشم صابو بیا نزدیک بوی تا مرګری خپل راشه بوی کې اتر دی ته وی ثم قال بیا اتاذن لي اجازت راکې ماتا دوباره وینم او یاره بیا دوباره خوشبو وانخله ما ډیر مزه کړه یو اخلا کنه واخلا نو چې دوباره سر نږدې کنه فلم مستم کنه منو هر کچ دي ځان استم کنه منو سونه ځان قادر ک په دې کا باندې قدرت حاصل ک د دې په نیولو باندې اقتدا شنو کنه خود لکه بیا بوین دی خان زبردست بوین دی شابه داخل دی فقال مرگوت دونکم یعنی سمانا خذو اصلحتکم فقتلوه نمردارک ثم اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروه بیا دیرال نبی علیہ السلام څخه او خبره ولا ورک چې من هغه مردار کا فتح الباری وی فقال رسول الله الحمد لله ستا هاشم لکی فشکر الله پیغمبر علی السلام د الله شکریا ادا کړ دین معلومه شو چې یو کافر قطعی کافر وي ټیک شو او مسلمانانو ته عمراو ته دغه نه اذیت خطر وي یا اذیت رسي
نو لخر د مسلمان هغه سره یو دو کولش مخکزو زه یو دو حدیث وای دا خیر نه باب قتل ابي رافع عبد الله ابن ابي الحقيق ګوره دا ابي رافع دام لوی يهوديو پشان د کعب ابن اشرف او دیم د پیغمبر حج وکولا آل اسلام تن پریشان وو او دیم انتهایی مالدار نو عبد الله ابن عتیق چې کوم نو دیدا خزرج قبیله نو د مرګرو توی چې الکا محمد ابن مسلمه اوسیان دی آی د پیغمبر دشمن مردار کړي دی نو کې استاد خوخي نو راشي چې منګه د پیغمبر د بل دشمن مردار دی لار عبد الله ابن عتیق بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ وی د عبد الله ابن ابي الحقيق يهودي چې دی د مردارول غواړي عبد الله ابن عتیق کوي چې موږ به مردار کو کنه که ستا اجازه ده دا ډېر ناشنا واقع ده او ډېر عجیب ده به موږ به مردار کو که ستا اجازه ده نبی رسول 15 کسان یا سوا آئے مقرر کړ او عبد الله ابن عتیق حضرجی د په امیر کو آئے وخت به امیران چې کوم دی هغه به سخت کار کو مأمورین به نرم کار کو نتیجه لاړ د عبد الله ابن حقیق کوړتا نو دې مرګرو ته عبد الله ابن عتیق وی چې زه څه طریقې سره دنه کېدل وغواړم تاسو دمه کوي ته چې ما سره سکی ان بیا به ګورو دا عبد الله ابن حقیق چې وکنه دا عبد الله ابن ابي رافع عبد الله ابن ابي حقيق ابي رافع به ایمان چې دیم ډیر مالدار د دې اسون د دې قچري وی او خرنو او خانو نوکرانو چې ما خام کېده نو نوکرانو ډله را روانه وا چا قچري مخکې کړي چا او خان مخکې کړو ان دې مرګورو ته چې مال صادر راکې ازم دې سره زم ان صادر ځان باندې واچو مخې پټ ادي سره روان نو اوس لار دې ابي رافي دې کوړه دې کسان دنه کول هغه کم چې کم مزدوران دي په دې په دغه وخت یې خوا کې نظام صادر واچو دا خیال ورکاو چې زه ګورم مچاز کوم ځان ما صادر واچو د مچاز باندې کې ناست چې دا ټول نو کران د ابي رافي دنه شو هغه دربانچی شو نو دې ته څوک پیشابه کنه دنه راځي کینی ور بندوما شابه کنه دنه راځي ور بندوما ان دې موقع نو فدا دین دنه چې دنه لاړو دنه خو دې په دې خوانه قچري او خرونه ترل شو دیم یو ځای کې ناست پټ او دغه نوکر چې کوم د ورونه باندې تال دا ور بند کړ دا ور بند ټول ورونه بند کړ بیا د ابي رافي بنگله چوا هغه ورونه بند کړ راغی چا بیان یو تاق یو میخو هغه ته ځوړند کړ او څنګه عبد الله ابن عتیق خداو کته چې وکته نو دی راغی خلق ټول بیغم ودو شو او دغه وخت دی را پاسې چې پاسې د نو بار چې لاړو تیار ده خدا پدې چې دا ابي رافي کم ځای کې د مردار په دې الته आवाज کو ابي رافي आवाज بدل کړ دا ها نو پته لګي چې आवाज کم سمت نه راغی په دې आवाज دې سمت سره دې زه معلوم کړ ان لار یو توري گزار کړو خو سړی مړ نشو زخمی شو دغه دی وخت دی आवाज کوی چا وچل موي چا را باندې گزار وکړه سوق دی وای دی او تخته کمرې نه بار راغله اما شومان عمره پاس د خزمه دی را پاسې دی لما بیا आवाज بدل کړ ما یا بارافي سوشل تعالی وایره دل ته سوق سړی دې مړ کړما په ښا نورامنډه کړ بیا دوباره وشته چې دوباره وشته کنه ان یاله کدما خو سره په یخ نشو چې دې مردار شو کني دا توري دا سوکه وازه دې په دې خېټه کې خدا ال پاسه به سور شو تر دې چې دې توري کړه پوګ کنه د ملا دا ډوکه چې اوښلې ده
دی یقین راغی چې اوس مړ دی دی د کور راووته بار اوس د هغې کور ته خو پوړی وي دی په پوړو راته مخکې لکه بیګانه شپه چې وه داسې رڼا وه دی دا خیال چې دا اوس ځمکه ده لاندې پکې نه ځمکې ته ډېرې پوړی پاتې وي دی چې هغې نه داسې خپه کته کوله خپه یې ماته شو پټکې زر راکوز که په ګوره پټکې فیدې ډېرې وي پټکې راکوز که او له خپله پنډه یې وتړله مرګورو څخه لاړ کار خو مې کړی دی خو لازمه نه ده تاسو ځای لرې کښېنئ ځان بچ کړئ زه خو ګورم که چېرې سار د دې د مرګ اعلان وشو نو بیا به راشم که مرګ اعلان نه شي نو بیا هم دلته دوی څخه ګرځم چې مړ کړی مې نه پرېږدم پوه شوې چې سهار شو د چرګانو بانګونه شروع کړه نو په دغه وخت کې یو سړی اوچت زوی ته وخوته او یې خلقو افسوس اعلان واورئ ابي رافع چې تاجرو لوی تاجرو مالدارو هغه مړ شوی دی چې دا مې واوردل بس منډه مې وکړه ما شکر الحمدلله او لاړم پیغمبر علیه السلام ته اما ورته چې ابي رافع مې مردار هغه واقع ډېره اوږده ده او دا یو حدیث ما بیا چې دې څو وخت ورسېده نبی علیه السلام ورته دا پنډۍ دې اوږده کړه چې پنډۍ اوږده کړه نبي صاحب پنډۍ ټیک ټاک شوه نه ماته شوه نه نور څه باب دې په بیان د قتل د ابي رافع یهودي چې نوم عبد الله ابن ابي الحقيق دی ويقال دې ته ویل کېدل سلام ابن ابي الحقيق وكان بخيبر او دې په خیبر کې پات کېده ويقال في حصن له او لکی چې د په خیبر کې په خپل حصن کې او قلا کې بارض الحجاز چې دا بنگله دې په ارض حجاز کې و ګوره د خیبر نه دی خو خیبر په پولی باندې مدینه زمکه ده کنه د مدینه زمکه ته ارض الحجاز وي سو کوی چې دا بنگله په ارض حجاز کې و یعنی مدینه حدود کې و اسو کې دا په خیبر کې و ته کې هیڅ اشکال نشته ده د ارض حجاز منتها او د خیبر ابتدا لکه اوس ته اٹک په پل اٹک د پل نه راپور ځان له بنگله جوړه کې اسو کوی چې دا څوک دی پنجابی دی او پنجاب کې پاتې کیږي او بلوچستان دا غوسره سرحد دی په سرحد کې پاتې کیږي نو اٹک پل داسې دی چې من وجه سرحد دی من وجه پنجاب دی او دې ځان له بنگله جوړه کړې و قلا عقلا په خیبر کې و او یو قلا په ارض حجاز کې و حجاز مراد مدینه حدود کې وقال الزهري وي هو بعد كعب الاشرف امام الزهري وي هو دا قتل دا ابي رافع چې پس قتل كعب بن الاشرف نو مکه دا قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الى ابي رافع فدخل بس براء بن عازب لګلو پیغمبر اسلام راتن یو ډله الى ابي رافع د ابو رافع مردار الله فدخل عليه عبد الله ابن عتيق داخل شپدي ابي رافع يهودي باندې عبد الله ابن عتيق رضی الله تعالی عنہ او دې فوج چې کوم نبی علیہ السلام لګلو د امیرو بیت کور دې ابي رافع تللند شپې او نایم او دیودو فقتلوا مردارک نو ادس علمات کا مردار کې کنه دا د علمات کو دا بل حدیث مو وایا زکه چې ټیم کم دی ترمذی پکې نه کې ترمذی ته ځو ناس مولوی سی اخلاص بیا د تر سبق کوي حذف هغه پوری ود شم دا اوس دی حدیث کې هغه واقع ذکر کیږي چې کوم تاسو بیان کړه دا ما چې کوم واقع تاسو بیان کړه کنه دا قصه ټول دقه ده اوسنه حدیث ده حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله ابن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لګلو پیغمبر علیہ السلام الى ابي رافع اليهودي رجالا ابي رافع يهودي مردار له پار رجالا سکسان
من الانصار انصار قبیلینا وامر عليهم عبد الله ابن عتيق وامیر جوړ کړو تقریبا عبد الله ابن عتيق انصاری وکان ابو رافع استاد چې ابو رافع ول مردار کړو لکان ابو رافع چې یؤذي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو رافع به ایذا رسول تکلیف رسول پیغمبر علیہ السلام ته دیم يهودي او شاعر او د پیغمبر سره مذمت په کو بد به ورتوي ويعين عليه د علی اصرار به پاده ويعين معنی اور امداد به کو د مشرکین علیه په مقابله د پیغمبر علیہ السلام معنی به یاد کړه اور امداد به کو د مشرکین په مقابله د پیغمبر علیہ السلام وکانه فيه حسن لو بیارد الحجاز او د اود پخپل هغه بنگلا کې پزمکه د حجاز فلما دنو منه هر کچ عبد الله ابن عتیق دته نږدې شو وغربت شمس نور پریوته وراح الناس بسرهم اور روان شو خلق پخپلو ساورو سرا ارمانیا شو راح الناس واپس را للخلق حين تريحون وحين تسرحون سنه الغدویل ده تسرحون چې ساوري بیاي او تريحون چې ماخام راولي وراها ناسو اے واپسی کول خلقو بسرهم اے په خپلو ساورو سرا هغه سراونی د ساورو سرا ټول د ساوري سرور کنا ماخام ذمہداران ساوري راولي کورونو ته نو قال عبد الله بن عتیق او ویل یا صاحب خپل مرګرو ته اجلسوا مکانکم تاسو خپل ځبانه کینه فإني منطلق بشکذتن کما د بیرافی د کور ته نږدې کېګما ومتلطف للبواب او سهیله جوړو ما لپاره دې دربانچی متلطف ما نرمی کوونکې وليتلطف قران کې ویل کنه او پکار چې نرمی دی وکي متلطف یعنی حیله جوړونکې ما سچل جوړوم دی بواب دربانچی تا چې سچل کې دی دربانچی نه زدن نشم لعلی ان ادخل دی له پاس داخل شم دی کور ته دنه فاقبل نو دی متوجی شو فاقبل عبد الله ابن عتیق روان شو د بیرافی کور ته حتی دنا من الباب چې نږدې شو دروازې ته ثم تقنا بصوبي بیزان پټ ک په خپل صادر کانه یقضي حاجتا گویا کې زه خپل ضرورت پورا کوم کړي ضرورت پورا کو کنه خو دې خیال لاو چې دې مچازه کې دې خپل ضرورت پورا کو چې بیرافه مردارو ما راغی دې پارزان پر صادر کې پټ کړ لکه مچاز تکې ناست وقد دخل الناس په دې حال کې چې ټول دنیا خلک دن نشو فهتف به البواب आवाज وکړي ته دربانچی یا عبد الله او داغه خو یا عبد الله دانه چې د دې نوم یې غسته دا خو یا عبد الله چې کوم د عالم په حیثیت سره نه صفت په حیثیت سره یا عبد اید خدای بندا یا عبد الله ان كنت تريد ان تدخل کته اراده کې چې دن لاړ شي نو فتخل دن راځه کنه وګور ور بندو مکه د دن کسانو نه نو راځه کنه او څوک چې دا بیرافی چونو دی به د شپې الو د کېده چول به دمتو بوکم قصې به کولی د بیا بو د کېده او دا سوي دا مشرف مبارکم دا مشهور وا چې دې چې او د شپه شو نو دی به د جنکره وختي ای به دې مخکې سندري مندري ویلي او باقاعده مجلس به کېده چې کله دې جرنیلو هم به داسې کو چې صدر شو هم به داسې کو مختلف جنکه قسم براويسته ایو دې مخکې ډانسونه کول بربند او ارڅنګه بیا وغینه پس دی وځي کېده څنګه نو دارنګه دا ابو رافی چو نو دیوم دا اول قسم سی کول غینه پس بوده کېده نو دی بواب دا خر چې عبد الله ابن عتیق چې کم دی دیم نن سبا نن مجلس راغله دلته ودن راځه فادخل دن نشا فإني أريد أن أغلق الباب زرادكم چې دروازه بند کم دې فدخلت نو دن نشو ٹھیک شو نو فکامنتو ما ځان پټک کامنتو ځان یو خوا پټک او بل روایت کو ورپسې را روان دي د قچری چې کمزې کې تړلې شو کنه ایسره میزان پټک
ایو روایت کړی چې دوی نه سقچری بار پاتې شوی ان دې هغه ذمہداران چې بار وته لکه قچره پاتې شي روکشي دیم پکې کوم ځای کې روکشي دي ورګه چو ګورو ان جاټ ملاو شو نو دې دغه نوکران سره دیم دن نشي یو کس پکې زوم تاسو نوکر مرګره فکمنتو نو زه پټ شوم فلما دخل الناس هر کچ ټول خلق دن شو نو اغلق الباب دې بواب دروازې بند کړې ثم علق الاغاليق على ود بیا ژوند کړې چابیانې په یو میخ اصل کې د اغالیق د غلق نه دی غلق تعالو ته وای او دلته مراد تعالی نه دي چابیانې دي او ود په مان د میخ دی او ځکه کتاب عاشق کتلی بل روایت کرازي علق الاغالیق فی قوه دې ژوند کړې هغه چابیانې په یو تاخ کې په تاخ په یې نه کنه نو هیڅ اشکال نشته لري په دې تاخ کې یو کونډه و میخو په دې تاخ کې چې کوم کونډه و نغې ته ژوند کړې قال عبد الله نیاتی کوئی فقمت پازم ز ال القالید چابیان ہوتا فاخذت روغن می پټه کې وا مې غستې شپه نا وخت ده اوسه ففتحت الباب دروازه می کولا وکړه وکان ابو رافع یسمر عنده او ابو رافع چې غپ له ګوله کې د دې په مجلس کې یسمر د سمر نه د قصې ابو رافع مزاجو چې یسمر عنده قصې و بیان دې شو د دې په مجلس کې الګ بناوخته پر ناس وکان فی علالیه او د ابو رافع په خپل د کور په برچت کې علالیه بالاخانه کیو فلما ذهب عنه آل سمری ارک چلال دینه مرګری د غپ سعیت الیه نزدغی کمرې تو ختم فجالت شروع شما کلما فتحت بابا ارک چ ما یو دروازه کولاولا اغلقت علیا نشان بندولا من داخل د دننه لکه چابیان دې سره وی کنه چې ور به کولاو ک تعالی دنه بشو نو دنه کونډولا بولا بیا بل ور کولاو ک نو دنه بیا کونډولا بولا دې لپاره کې چې څوک به ما باندې پوشي زبر دې مړکم چې څو ما رسی ما په خپل کار کړی بیا کې دې ما مړ مې دي کی یعنی اغلقت علی من داخل ما بزان من داور بند کړ شانه قلت ما ذکر ان القوم لو نذروا بي کچر دا قوم ما وګوري لم يخلصوا الیا دی بنشی رسیدې ماتا حتا اقتلوا تدی چې مړکم دروازې می بندولې کنه ما کې چې دوی را باندې سو پوم شي نو سوچ دا دروازې دوی ماتې نو ما خپل کار کړی وي فانته تله زورته رسیدم فیضاو فی بیت مسلمن ناګان دې پروت په یو کمرې تیار کې مسلمن تیار کې پروتو وسط عیالی په منځ د خپل قبیله بچو د خود منځ کې پروتو لا ادري اين هو من البيت دار ته پته نه لګی چې د کمرې په کم ګټ کې پروت دی نو اوس پته نه لګی تیار د بیلیم نشته ایو کې موبایل وی نه چې پکې لیټ لګولې نو ما چې کما ورته ما وی ابا رافیو لکه ما یا ابا رافیو نو دی من هوذا سو کې وای پوښم چې आवाज اتماره فاحویت نحو الصوت نو روان شوم زه په طرف د आवाज فاضربه ضربه بالسيف چې او هم دې په یو گزار د توري سره وانا دهشن په دې حال کې چې زه مسترب وم هیڅ خوف زده پریشانه توري باندې مې وشته خو دا پتنی چې دې مې وشته کې بل څوک مې وشته په سر مې وشته کې ازمه لکټو وشته یو غرب خو مې ته وخت هو ته مې وخت چیرې خو دا پته نشته فما اغنیت شیئا پوښګنا معنا فما اغنیت شیئا معنا زه پوښما چې ما پورا کار نه وکړې فما اغنیت شیئا معنا ما یزب بے پروا شي ونیم د یو کار نه پوښم چې سړی خو مې وشته خو مړ نه دی وصاها او دی ابي رافي چې غکړه هوی مړ کړم نو فخرجت من البيت زر کمرې نو تخت دم ما دوی سوق می پانسي ومنه نیوي فامكث غير بعيد بار پټ شما او وخت می تیر که کافي
ثم دخلت الیه بیا وسخر عالم فقلت ما روي ما هذا الصوت يا بارافي دا چغه دی ولی یا بارافي لکه اوس دې تاثر پیدا کړي زه خوستان وکړم څنګه اے بارافي دا چغه دی ولی وا قال دی وی لا لامك الويل تامور دې مړشي ان رجلا في البيت ضربني بشک سوک سړی دی په دې کور کې زی وهلما رجل نکره ده ها دامنه چې ان رجل دې سړی ول ان رجلا في البيت سوک سړی دی په دې کور کې ضربني قبل بالسيف چې اوس لګ مخکې په توري وهله ما ښا نو دې زما کې شمانو فاضربو ضربه داسې اسخنته ما را واچو د دې یو بل تورا په داسې انداز سره چې اسخنته چې خمي ویني کو شرار دی ویني روان شو ولم اقتله ومرنو ثم وضعت زبيب السيف بیا مې کې خدای سوکه د توري فی بطنی په خېټه د دې کې حتا اخذ فی ظهري تر دې چې دا اورسه د دملا اډو کې د کرپشن فعرفت انی قتلته پوښموي چې اوس مردار کړی دی فجعلت افتح الابواب بابا شروع شمزه چې ما کولاوله دروازه په دروازې حتی انتهيت الى درجه تر دې چې ورسېدم زه طرف دا پوړای تا لهو چې دې ته کور تا وا فوضعت رجلي نو کې می خدای تخپا پوړای وانا اورا ما ګمان کو انی قد انتهيت الى الارض چې زمکه ته نږدې شېما لکه پوړای ونه ما دا خیال چې زمکه ده اوس نو ما تاسو خپل داسې کته کړه چې زمکه ته ورسې پکې نه زمکه ډیره لري وا فوقعت في ليله مقمره ورتاو چې مزه په شپه سپوږمۍ والی کې مقمره هغه شپه چې د سپوږمۍ وي سوال لسمه فان کسر ساقي پنده می ماته شو فعصبت بامامه ما اتل خپل پنده په پټکی سره ثم طلبت بیا لاړم حتا جلس على الباب چې دروازې باندې کېناسم التکیناسم چې زه ویولې نوکر ما التکیناسم فقلت ما لا اخرج الليله زد شپې نظم حتا عالم چې معلوم کوم اقتلته چې ما دې مردار کړ دی یا نه ناسما فلما صاحت دی کو هر کله چې چرګ معلومه شاری وختم چرګانو چې بانګو لوي فلما صاحت دی کو هر کله چې بانګوي چرګ قام الناعي على السور نو ادره د आवाज کوونکې په دیوال باندې سور دیوال ته وی کنه ادره د आवाज کوونکې او نای هغه چاته وی چې اعلان د مرګ کوي نو ادره د اعلان د مرګ کوونکې په دیوال فقال اني ابا رافع تاسو خبر در کوم د مرګ د ابا رافع تاجر اهل الحجاز چې د حجازیانو هغه لوی لینډلارډ لوی مالدار لوی تاجرو هغه مړ دی فانطلقت الى اصحابي لار مخبل مرګورو تا ما انجا تختي چې تختو اسرع النجا زرزان رسوي امنتا زر رسوي ځان امنتا فقد قتله الله ابا رافع الله ابا رافع مردار دانو چې قتلته زکه چې خل صحابه دا نه وی کنه لا په نوښته کنه او فتاویم دیتا چې لا یدی قبل الفعل ولا یزکی نفسه بعد الفعل داو دانه کې زبکم بلی ماو کو کې نه قتله الله ابا رافع فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ته زغور رسیدم فحدثته قسم او بیان کسره می مړک او پاندای می ماته دا نبی علیہ السلام کوم زی ماته ته دی خوا کا نو او بسط رجلکا دا خپل خورکا فبسطت رجلی ما خپل خورکړه فمسا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په غیباندی لا سراخ ک فكأنما لم اشتكيها قط ودا سوا چې دې درد نو کړي هیڅ د سر ناړو درد من شوی هی نوا دا چې ټیک ټاک وا دا د پیغمبر معجزه وا څه یاد شو دغه څه قسم مخې بل حدیث کې هم راځي خپل الفاظ جدا جدا دي د مولوی سره ټیم خو پورا دی زه سوچ کوم